بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب سيدنا مخکې دا خبر شو چې اسباب د علم درې دي او حواس سلیمه خبر صادق او عقل. بیا پرون ویل چې فهو سبب للعلم ايضا چې دا به هم د علم یو سبب دی. نو وې د مخکې سره دا ولې چې جدا جدا وسره ونه وي او د دې سره دا جدا ولې چې دا سبب د علم دی. نو په دې کې دا سومنیو او د براهیمو او ملاحدو د دوی اختلاف دی. وی چې لکه عقل درې په ذریعه سره علم نه حاصلېږي، دغه درې په ذریعه سره علم نه حاصلېږي. نو په کار دی په دې کې دونه لکه تناقض نه وي راغلی، د آرا او رای پکې یو بل مختلف نه وي، اختلافات پکې نه راغلی، غلطي پکې نه وي. په دې کې چونکې ډېر هڅه کېږي لہذا دا سبب د علم نه دی. خو هغو ته جوابونه چې نه په دې سبق کې دا ورکړی شو. اوس دا خبره کوي چې وما ثبت منه بالبداهة، وی د عقل نه چې کوم څه ثابت وي، یعنی هغه علم ثابت وي په عقل سره په اولنی نظر باندې بدیهی طور باندې، نو دا ضروری دی. او کم چې د دینه د استدلال په ذریعه سره حاصل وي نو هغه اکتسابي دی. مخکې دا وی کنه چې لکه حواس سلیمو سره موږ د علم ضروری حاصلېږي، پوه شئ. او په خبر رسول سره موږ ته د دې موجب چې د علم استدلالي دی. نو عقل چې د علم سبب دی د دې موجب څه شی دی؟ نو موږ ورته وایو کدا موږ ته یو څیز ته موږ وګورو او په لولي نظر سره موږ ته بداهتن هغه موږ ته معلوم شي رای مبارک، نو موږ وایو چې دا عقل دا چې نه دا ضروری دی، ضروری. او کم چې د دلیل په ذریعه سره موږ ته حاصلېږي نو هغه اکتسابي دی. نو د عقل دوه موجب دوه شول، یو علم بدیهی دا علم ضروری او علم اکتسابي. علم ضروری څه ته ویل کېږي؟ چې ته یو څیز ته وګورې او ډایرکټ دا ته پته ولګي، لکه ما دې ته وکتل که نه نو زما په ذهن کې دا راغله چې دا څه شی دی، دا ګیلاس دی. نو اوس دا ګیلاس ما وکتل د ما د عقل نه دا علم ضروري ما ته په دې سره حاصل شو، پوه شوئ. او کوم چې د استدلال په ذریعه سره حاصلېږي، د استدلال په ذریعه سره لکه تا اور ولیدو او د اور د لیدو سره تا ته دغه معلوم شو چې لږ به چېرته دغه وي لوګی به هم وي، او یا لوګی دې ولیدو د لوګي په ذریعه سره تا ته د اور پته لګي، پوه شئ. نو دا اکتسابي دی. اکتسابي څه ته وایي؟ اکتسابي دا عام ټکی دی. اکتسابي هغه ته وایي چې کم په اختیار سره د انسان نه صادریږي، کم د اختیار سره د انسان نه صادریږي نه ته اکتسابي وایي. دغه نور څه خبره ده وایي په کتاب کې په خپل ګورو دا وما ثبت منه او هغه وما ثبت اي من العلم الثابت بالعقل، او هغه علم چې ثابت شوی د عقل په ذریعه سره بالبداهه، بداهت څه ته ویل کېږي؟ اي باول التوجه، په اولنی توجه سره، من غیر احتیاج الا تفکر، چې فکر او سوچ ته به ضرورت نه وي. یو څیز ته موږ وګورو او غور فکر ته به ضرورت نه وي، خو چې موږ وکړو او موږ ته د هغه څیز مبارک علم حاصل شو فهو ضروري، نو دا ضروري دی. د دې لپاره څه مثال دی؟ لکه دی مې هر یو کل چې دی نه دا به د خپل جز نه لوی، کل به د خپل جز نه لوی. لکه انسان دی دا کل دی، د دا لاسونه، د د خپې، د د پوزه. نو موږ وایو د دې انسان دا لاسونه د انسان نه واړه دي، یعنی دا انسان کل دی او د د اندامونه چې دا څه دي؟ دا جز دی. نو هر کل د خپل جز نه لوی وي. لکه دا مدرسه را کل دی، په دې کې یو کلاس بل کلاس بل کلاس، او په دې کې دا سین، او په دې کې دا برآمده، او په دې کې دفترونه، دا ټول چې دي نه دا د دې اجزا دي. نو کل د خپل جز نه لوی دی. دا چې موږ کله ولدو چې موږ ته دا با اولنی نظر سره موږ ته دا پته ولګېدله، غور فکر ته پکې ضرورت نشته دی. نو چې غور فکر ته پکې ضرورت نه وي او علم موږ ته د عقل په ذریعه سره حاصلېږي نو هغه ضروري دی. په دې کې دا خبره کړې ده چې لکه کله کله موږ وایو لکه لاس و زما دا لاس دی که نه، دونه لاس دی زما. اوس یو ماشوم پیدا شو نو دا خو دونه دی، نو ته وایې چې لکه خپل جز د کل نه لوی، نو موږ وایو دا جز د خپل کل نه ورکوټی دی، خو چې د دې انسان جزي که نه، خو د دې انسان جز نه دی، پوه شوې مې باندې؟ د هغه انسان لاس به د هغه د وجود نه کمی، خو دې چې د یو انسان لاس راولي او بل انسان په ټول ناف کې چېرې دا خو دونه دی. فهو ضروري كالعلم كالعلم لك علم شو بأن كل شيء أعظم من جزئه، چې هر یو څیز د لوی د خپل جز نه. فإنه بعد تصور معنى الكل والجزء والأعظم لا يتوقف على شيء. وی کله چې ستا په ذهن کې دا راغله چې کل څه ته وایي، جز څه ته وایي، او اعظم لوی څه ته وایي، نو بس تا ته به دا پته په خپله باندې ولګي چې جز د خپل کل نه ورکوټی او کل د خپل جز نه لوی.
ومن توقف فيه چا توقف کړه بدیږي فيه بدیږي حيث زعم ان جزء الانسان لکه جزء الانسان کلیه مثلا قد يكون اعظم منه واذا کله کله لوی وي داغنه د انسان لازم انسان لوی وي دا کله هو لم يتصور معنى الجزء والكل واذا عليه کله د کل او د جزء معنی ورته پته نه لګي د جزء او د کل معنی ورته پته ولګي دا بیا بده دا نه وي وما ثبت منه بالاستدلال لا نور فهو اکتسابی او هغه چې د دینه ثابت شوی د عقل په طریقه ثابت شوی په دلیل سره نو دا اکتسابی دی وسو استدلالي څه د بنظر فی الدلیل و د دلیل فقط اسمونه دی یو ته دلیل لمی وای یو ته دلیل انی وای دلیل لمی دلیل انی دلیل لمی دی ته وای چې علت وینه او د علت په ذریعہ سره په معلول باندې حکم لګول د علت په ذریعه سره په معلول باندې حکم لګول دلیل لمی دی او د معلول په ذریعه سره په علت باندې حکم لګول دلیل انی دی لکه ور دا علت ته ور سره علت ته دا لوګي د پاره اور علت ته د لوګي د پاره اور علت ته سره پاره ها نو چې اور دی ولیدو او ته چې لکه اور دی جدل کې با لوګي بخامخای نو علت ولې د معلول حکم په معلول باندې حکم لګي اندل کې دلیل لمی دي ته وي سور ته وي دلیل لمی او چې معلول دی ولې د معلول په ذریعہ سره ته علت معلوم شي د معلول په ذریعہ سره ته علت معلوم شي دا دلیل انی نه لکه لګي دی ولې ته چې لکه لګي نه لکه وخامخه ته اور ببليږي نو دا دلیل انی نه نو برابر خبره ده کدا علت دلیل په معلول سره یا معلول علت په دلیل سره یعنی ک دلیل لمی او ک انی وي خو چې هغه چې کم ثابت شوی د دلیل په ذریعہ سره ناغي ته ویل کېږي اکتسابي سور دوی وما ثبت منه بالاستدلال او هغه چې ثابت شوی دی په دلیل سره په استدلال سره د استدلال څه دی ای بالنظر فی الدلیل یا که نظر کول په دلیل کې سواء برابر خبره ده کان استدلالا من العله على المعلول کدا دلیل نیولې د علت نه په معلول باندې چې د علت نه په معلول باندې نو دې ته دلیل لمی وي څورته وي دلیل لمی کما اذا راى نارا لکه یو سړی اور ولدو نور علت ده فعلم ان لها دخانا نو دا به معلومه شي فعلم دا به معلومه کړي شي ان لها دخانا چې لګ دخان به اور لګي به نو دا علت ولدو دا علت په ذریعہ سره معلول حاصلېدل دا دلیل لمی ده لمی او من المعلول على العله یا دا معلول په ذریعہ سره دا علت علم حاصلېږي کما اذا راى دخان لکتا دخان لیوسلی دخان لګي ولدو دا معلول ده فعلم ان ده پدو ان هناك نار چې دغه دغه ووري لغه علت ده وقد يخص الاول باسم التعليل والثاني بالاستدلال د الاولي تعليل و او دویم ته استدلال وای یلکه پوښتنه به معنی نه فهو اکتسابي چې هغه چې ثابت شوی د استدلال په ذریعہ سره هغه علم چې ثابت شوی د دلیل په ذریعہ سره د عقل نه ثابت شوی او د دلیل په ذریعہ سره ثابت شوی نو دته سوې اکتسابي وای اکتسابي مطلب دا دی چې هغه د کسب په ذریعہ سره حاصل شوی د انسان کسب پکې د انسان کسب پکې لکه مطلب د پکې خپل آلات پکې استعمال کې اسباب پکې استعمال کې نظر و فکر پکې وږي پوښتنه به معنی نو اس ګورا دا اکتسابي عام شو او استدلالي چې دا خاص دی اکتسابي سره عام دی عام اکتسابي دي ته وې لکه ما د حواسو په ذریعہ سره یو شی پته ولګی دا نو بدی کې زما اسباب پکې استعمال شول کنه حواس پکې استعمال شول کنه نو دې ته هم اکتسابي وای او ما د پوزي په ذریعہ سره ما د اوس بدبو محسوس کو خوشبو محسوس کو نو دا هم اکتسابي دي او د نظر فکر په ذریعہ سره ما مقدمات یو ځای کړل دای په ذریعہ سره ما ته علم حاصل شو دا هم اکتسابي دي پوه شئ خو د حواس په ذریعہ سره جماعت کوم څه معلوم شوی د استدلالي وای اې استدلالي نه وای او د کم چې د نظر فکر په ذریعہ سره حاصل شو استدلالي هغه ده نو اکتسابي عام ده اکتسابي عام ده او استدلالي خاص ده استدلالي صرف هغه ته وای چې صرف د مقدمات او ترتیب نه حاصل شي او اکتسابي چې هغه د حواس په ذریعہ سره استعمال ته معلوم شوی یا د خبر په ذریعہ سره ته معلوم شوی یا د نظر فکر په ذریعہ سره ته حاصل شوی دا نسبت وي حاصل بالکسب اکتسابي معنی سره چې حاصل شوی په کسب سره وهو مباشره الاسباب بالاختيار یعنی دا په خپل اختیار سره اسباب استعمالول په خپل اختیار سره اسباب استعمالول
كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات لکه په استدلالیاتو کې د مقدماتو کې د عقل د نظر فکر کول والإصغاء معنا وکه خو د یوسیس د وکه خو دا علم حاصل شو نو علم د حاصل شو خدای اکتسابي دی وتقلیب الحدقه او اړول د غاټو چاته د سترګې راوړولې تا ته پته دا خو بلانګره د اکتسابي علم ته حاصل شو ونحو ذلك في الاسياد فالاكتسابي اعم من الاستدلالي اكتسابي دا عام دی رسنه لانه الذي يحصل بالنظر في الدليل زکه دا حاصلېږي په نظر کول سره په دلیل کې فكل استدلالي اكتسابي ولا عكس هر استدلالي اکتسابي دی خو عکس نه دی لکه په عموم خصوص دی پکې اکتسابي عام دی چې د اسباب په ذریعه سره موږ حاصل شوی او استدلالي صرف هغه ته وای چې په نظر فکر سره حاصل شوی نو ګوره مالک ګلاس مې ولیدو ما ته پته ولګی چې دا ګلاس دی نو دا اکتسابي دی خو استدلالي نه دی او زم العالم متغير كل متغير حادث فالعالم حادث استدلالي هم دی او اکتسابي هم دی لانه الذي يحصل بالنظر فكل استدلال اكتسابي والعكس كالابصار الحاصل بالقصد والاختيار لك ابصار چې حاصل شوی په قصد او په اختیار سره لکه پوه شوي وز دا ضروري نه دی ضروري چې موږ وی کنه چې کم د بدعت په ذریعه سره حاصل شي ضروري او کم د نظر فکر په ذریعه سره حاصل شي د دلیل په ذریعه سره حاصل شي دا صحیح استدلالي وي نو ضروري د دوه سيزونو په مقابله کې راځي یو موږ وایو دا ضروري دی او اکتسابي ضروري او اکتسابي او دوی موږ ضروري او استدلالي نو په دوو کې ما ته وګورئ تاسو د ضروري د دوه سيزونو په مقابله کې راځي یو ضروري او اکتسابي نو دې کې موږ د ضروري څه تعریف کوو چې ضروري هغه ته وي چې په اول نظر سره حاصل وي دا ضروري دی او اکتسابي چې په څه سره حاصل وي نه په نظر فکر سره نو په اسباب په ذریعه سره د اسباب په ذریعه سره حاصل وي نه ته څه وي اکتسابي وي لکه پوه شوي او کله موږ وایو چې ضروري او استدلالي نو ضروري هغه ته وي چې بغیر د نظر فکر نه حاصل وي او استدلالي هغه ته وي چې هغه په څه سره حاصل وي په نظر فکر سره په نظر فکر سره استدلالي په نظر فکر سره اکتسابي په اسباب سره نو دا ضروري کله دا اکتسابي په مقابله کې راځي او ضروري کله د څه په مقابله کې راځي د استدلالي په مقابله کې لکه پوه شوي وګورئ وړه واما الضروري هر چې ضروري فقد يقال في مقابله الاكتسابي دا کله راځي په مقابله د اکتسابي کې نو چې ضروري په مقابله د اکتسابي کې راشي نو ضروري نو بیا مطلب صحیح چې په اول نظر سره موږ ته یو څه معلوم شي په بداهتن آیته موږ ضروري وایو او د اسباب په ذریعه سره موږ ته معلوم شي نه ته بس وایو اکتسابي ها وس ګورا دلګې دې سل کړه لګا نه چې یو وی ضروري او اکتسابي ما ته وګورئ چې ضروري هغه ته وای چې هغه د الله تعالی په قدرت سره اصليږي اسباب ته پکې صدقه نه وي اسباب ته پکې صدقه نه اصله ضروري دي او اکتسابي چې د اسباب په ذریعه سره موږ معلوم شي لکه زه مې حضور صلی الله علیه وسلم د الله تعالی اخري نبی دی نو دا خبره ما ده د اسباب په ذریعه سره نه معلوم شي بلکې دا د الله تعالی په خپل قدرت باندې کړی دا پوه شو به معنی نو الله تعالی په خپل قدرت باندې کړی دا ضروری دی او چې ما د دې کوم پته لګیدل په کوم واسطو سره راسل نه بیا څه اکتسابي دی نو ضروری او اکتسابي ضروری چې دا انسان اسباب ته پکې صدقه نه صرف د الله تعالی په قدرت کېږي او اکتسابي چې د الله تعالی په قدرت باندې هم کېږي او اسباب پکې هم وي اسباب پکې هم وي او ضروری او استدلالي نو چې ضروری او استدلالي به بیا څه تعریف کوم چې ضروری هغه ته ویلېږي چې هغه بغیر د نظر فکر نه حاصل وي او استدلالي هغه ته چې بغیر د نظر فکر چې په نظر فکر سره حاصل وي پوه شئ نو ضروری کله کله په مقابله د اکتسابي کې راځي او يفسر تفسیر به کولېږي بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق چې هغه نوي حاصلېدل لاغي په قدرت کې د مخلوق د پاره چې نوي حاصلېدل لاغي د مخلوق د اي يكون حاصلا من غير اختيار للمخلوق چې دا حاصل شوی بغیر د اختیار د مخلوق نه وقد يقال ضروري او کله کله دا ویلېږي د ضروري په مقابله د استدلالي کې ويفسر بما يحصل او تفسیر کولېږي دا چې حاصل ولېږي بدون فکر ونظر في الدليل بغیر د نظر فکر نه په دلیل کې پوه شو به معنی
فمنها هنا وس د چل کړه کنه چې علامه صابونی رحمت الله علیه ما ته وګوره علامه صابونی رحمت الله علیه د چل کړه وای چې دا علم چې نه دا په دوه قسمه باندې یو ضروری دی یو اکتسابي دی یو ضروری دی او بل څه دی ضروری او اکتسابي دوه دی بل څه شو قسمین شول بیا وای دا اکتسابي په دوه قسمه دی یو ضروری دی یو استدلالي دی نو کوم څه چې تا ضروری او اکتسابي تا د یو بل قسم ذکر کړل او د خپل قسم چې کوم اقسام دي دا یې سره د ذکر کړل وې علم په دوه قسمه دی یو ضروری دی او یو سره اکتسابي دی بیا وای دا اکتسابي هغه ته چې د اسباب په ذریعہ سره معلوم شوی اسباب د علم درې دي او بیا به کوي چې دا اکتسابي په دوه قسمه دی هو یو چې دا استدلالي دی او بل ضروری دی نو ضروری هم قسم وګرځو و چې دا علم په دوه قسمه دی یو ضروری دی او یو اکتسابي دی سره اکتسابي او اکتسابي بیا په دوه قسمه دی یو ضروری دی او یو سره استدلالي دی نو دا اوس د چل کړه دی کنه چې دی و چې دا علم تا چې دا ضروری چې تا د اکتسابي قسم ګرځول لري نو دا د اکتسابي قسم ته څنګه ګرځي خو شوي نو جواب ولور کړه دی چې دا علم چې کم دا ضروری دی نه دی ضروری مطلب دا دی چې الله تعالی په قدرت سره حاصل شوی اسباب د بغیر اختیار نه وي او دا ضروری دا د دې مقصد دا دی چې لکه دا هغه چې بغیر د نزول څخه حاصلي نو ضروری هم مقسم ګرځول لري او هم قسم ګرځول لري او اعتبارات مختلف دي لکه پوه شوي فمنها هنا د دې زینا یعنی دا دغه چې کوم دی دا سنمی دی دا علامه صابونی رحمت الله علیه نو دی وی جعل بعضهم جعل ګرځول بعضهم بعض العلم الحاصل بالحواس هغه علم چې حاصل شوی د حواس په اکتسابي اي حاصلا بالمباشره الاسباب بالاختيار وبعضهم ضروريا اي حاصلا بدون الاستدلال چې حاصل شوی بغیر استدلال فظاهر نو ظاهر شو انه لا تناقض في كلام صاحب البدايه صاحب البدايه امام نور الدين بخاري علامه صابوني حيث قال جاولي ان العلم الحادث نوعان علم حادث په دوه قسمه ده ضروري او اکتسابي ضروري څه ته وای هو ما يحدثه الله تعالی فی نفس العبد چې پیدا کړل الله تعالی د بنده په نفس کې بغیر د اکتساب او اختیار نه کله علم بوجوده لکه علم د خپل انسان په وجود باندې او تغیر احوال د احوال بدلیدل لکه صحت او مرض دا سبب کې نه خو بسری دل جوړل و اکتسابي و ما يحدثه الله تعالی فی چې پیدا کړل الله پاک په دې کې په وسیله د کسب د عادت سره و مباشرت اسباب هغه اسباب اختیارول او اسباب د علم درې دي الحواس السليمه والخبر الصادق ونظر العقل ثم قال بيقول لي حاصل من نظر العقل والحاصل من نظر العقل نوعان ضروري واستدلالي ضروري ستوي يحصل باول النظر چې ادلي په اول نظر سره بغیر د فکر نه کله علم بان الكل اعظم من جزئه لکه علم په دې خبره باندې هر کل لوی د خپل جز نه واستدلالي استدلالي يحتاج فيه الى نوع تفكر چې بریږي یو قسم فکر تجربه ده حاجت وي کله علم بوجود النار لکه علم په وجود د اور باندې پر رؤیت د دخان کې لکه پوه شوې به معنی ها پوه شوې نو دا علم د خلاصه دا شو چې هغه عقل د عقل په ذریعہ سره کوم علم ثابتېږي نو وای کوم چې دا بداهتن ثابت وي یعنی په اول نه سره حاصل وي بغیر د نظر فکر نه ضروری دی کوم چې په دلیل سره حاصل وي هغه ته استدلالي وي پوه شوې استدلالي اکتسابي ورته وي نو اکتسابي چې هغه په دا عام دی او استدلالي خاص دی او بیا موږ وی چې ضروری دا یو ضروری کله د استدلالي په مقابله کې راځي او کله ضروری جنن دا اکتسابي په مقابله کې راځي چې کله د اکتسابي په مقابله کې راځي نو ضروری مطلب بدای چې الله تعالی قدرت په اختیار وي او بنده اختیار بګنی اسباب پکې نه او چې د استدلالي په مقابله کې راغی نو بیا موږ وی چې دا بغیر د نظر فکر حاصل شوی دی پوه شئ